نو بسط او تفصیل لاغلی یو ربط داری نو په دې صورت کې هلته د آدم علیه السلام نومو دلته واقعه ذکر شوې ده په مخکینی صورت کې د کافرانو بیان وشو په دې صورت کې د کافرانو او د مخکینی انبیاء او د امتونو هلاکتونه ذکر شوي چې کافرانو د هغو هلاکتونه ذکر شوي په سورت انعام کې ویلي هو الذي جعلکم خلائف الارض دغه خلافت دلته په سورت انعام کې ذکر شوی دی په قصه د عاد کې الله وی جعلکم خلائف من بعد قوم نوح او په قصه د سمودیانو کې وی جعلکم خلائف من بعد عاد په سورت انعام کې الله ذکر کړلی وکتب علی نفسه الرحمه الله په خپل نفس باندې رحمت لیکلو او دلته ذکر کړلی بس ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون په سورت انعام کې چې ان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه او په دغه صورت کې دا چې وهذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه په دې صورت کې دغه مضمون ذکر شوی دی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم او ما انزل الیکم قرآن دی ما انزل الیکم شریعت دی په سورت انعام کې ومن جاء بالحسنة فله عشر امثالها اوس د چا لپاره چې نیکي نو نیکي لس چونده ده نو دا نیکي لپاره چې بدله لس چونده ورکې دا لس چونده بیا په څه شی باندې پیژني چې دا یې بدله لس چونده دا معلومیږي په وزن سره او د بدی بدله د ګناه چې ورکوي نو په مثل سره دا معلومیږي په وزن سره نو په دې صورت کې الله جل شانه وزن ذکر کو چې والوزن یومئذ الحق دویمه بعض علما ذکر کوي چې په دې صورت اعراب کې د اصحاب اعراب ذکر شوی دی او دا په یو قول کې هغه څوک دی چې د دیو نیکۍ او ګناهونه برابر وي نو په یو قول کې اصحاب اعراب هغه څوک دی چې نیکۍ او ګناهونه د هغو برابر وي او هغه من جاء بالحسنة فله عشر امثالها هغه دغلته مخکې ذکر شوی داور دې صورت شجاعت پیدا کول دی بہادری پیدا کول دی په مسله توحید کې اتباع د قرآن او د سنت د دعوا او شرک مکوي د شرک قباحت دا داور دې صورت خلاصه دې صورت رد دی په مشرکین په دې صورت کې تخویب دی تخویب دنیوي دی اخروی دی ترغیب دی قبول لحق تا اثبات د وحدانیت پکې شوی دی اثبات د رسالت دی او د اثبات د رسالت د پاره په دې صورت کې د انبیاء واقعات ذکر شي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم صاد حروف مقطعات دي چې په دې باندې موږ ټوکت بحث کړل بعض علما ذکر کوي الف باندې الف لام باندې الله میم باندې اعلم یا الف باندې انا لام باندې الله انا الله اعلم و افصل صاد باندې جداواله کو یا الف باندې انا لام باندې الله صاد باندې الف باندې الله لام باندې الف باندې انا لام باندې الله میم باندې صمد صاد باندې صادق
انا الله صادق. بعض علماء ذکر کئی الف لام میم صاد یا مصور اے صورت ورکون کی آزاد. بعض علماء دا یا الف لام میم صاد اے علم نشرح لک صدرک علم نشرح لک صدرک اے منگ نرکولاو کڑی ستارا پار سینہ ستا اے سینہ ستا نرکولاو کڑی. تاسو دیو الف تے لام دے میم دے صاد تے دیتا اگو الف آ دارا مرائی نویلے کی بیا گو رئی لا لام تا گو رئی لا لام دے بسی بیا لا دا دا وسط دخلے نویلے کی گی میم ہم دخل وسط نویلے کی گی سواد دا پا شنڈو ویلے کی گی نو پا دے کے اشارہ شوا آ چه پا دی صورت کے ابتدا دا خلق چه انسان سنگ پیدا شوئے دے آغا ذکر کی. لام نہایت اشارہ دا لام وسط اشارہ دا آغا چه دا پا دنیا کی اسے گے دا پیدایش او دا مرگ پا مابین کے دا آغا معاش دے آغا کی اشارہ دا وسط او سوا پشنڈو ادا کی گی نہایت بدے کی اشارہ دا چی دے انسان انتہا سا دا نو پا الف لام میم سواد کے دیت کی اشارہ شو. کتاب ان کتاب دے انزل الیک چنازل کے شیو تاتا پلا یکنن ندکی گی پی صدر کا نریوی پسی نستا کی حرجن تنگی منو دے کتابنا لتنزر بیر دیر پالا چتا ویرے بدے بندی وذکرہ للمؤمنین او نصیحت دے دا پارا دا مومنانو نریوی پسی نستا کی حرجن تنگی. پا نبی علیہ السلام بچے کل قرآن نازلی دا نو مشکانو با مخالفت کو پا آغی پا وجبا دا نبی علیہ السلام پا سینہ کی تنگی خبگان راتا نو اللہ دا آیات نازل چه پا سینہ ستا کی دی حرج و تنگی نہیں دا قرآن چه تخلق پری باندے ہوئی رہے اتبعو تابداری ہو کتاب سما دا حقصو انزل الیکم جنازک لشیو تاستا من ربکم در افستاسنا دا رب دا چو سناجر شوئے دا غی اتباعو ولا تتبعو تاسو تابداری مکوئی من دونی ما سوا دا اللہ نا اولیاء دا دوستانو دا اللہ نا علاوہ دوستان منی سے قلیلاً کم دے ما حقا تذکرون چی تاسو نصیحت قبل ہوئی. بعض علماء دا آیات پر نپی دا تقلید کے پیش گئی سنگے پیش گئی دیسی وَلَا تَتَّبِعُوا تاسو تابداری مکوئی ما سوا دا اللہ نا اولیاء دا دوستان دا اللہ نا علاوہ دوستان منی سے. نو لہذا دا اولاد نا علاوہ دا مجتہدین خلقو دوستان نیولی دا مجتہدین دوستان نیولی کلا دا یو مجتہد خبر منی کلا دا بل سوک با یو مجتہد بسر روان دے دا با دا دینا معلوم شو چی دا اللہ نا علاوہ بل سوک دوست نہیں سے او تاسو دا نیولی چیزا پا پلان کی مذہب ہے پا پلان کی مذہب ہے دا دینا استدلال کئی پا ناپی دا چیشی دا تقلید باندے منگ دا غین جواب چوالا تتبعو تاسو منی سی من دونی ما سوا دا اللہ نا دا اللہ نا یو ولد من دونی دا اللہ نا علاوہ یو ولد آغا ولد للہ یو ولد لہو چه دا اللہ دا وجه نا یو سوک ولی نیسی دوست نیسی یو سوک دوست نیسی دا وجه دا اللہ نا یو دوست نیولی دا اللہ نا چه ما سوائی
یعنی من دون الله ما سوا د الله نه. نو منګه دغه دوستي د دې سره دې نه کوو چې ما سوا د الله نه کوو، ما سوا د الله نه ورسره موږ دوستي نه کوو د مجتهد، موږ ورسره دوستي لله کوو. لله دوستي د دې مطلب د پاره چې د وجې د الله نه چې دا مجتهد سره موږ الله او رسول ته رسو، د دې وجې نه ورسره موږ دوستي کوو. دغه خبره به چې دغه خبره د قرآن د حدیث سره موافق ده، نو دې وجې نه ورسره دا دوستی لله ده، دا دوستی من دون الله نه ده. دا مطلب دی. وکم من قریة او ډېر د کلنا اهلکنا موږ هلاک کړی دی کلي لره، فجاءها راغلی وه کلي ته باسنا عذاب زمونږ بیاتن په شپه کې، او هم یا هغو قائلون یا هغو اودو قیلوله کوونکي وو، د غرمې قیلوله کوونکي وو. فما کان دعواهم نو را طلب کول داغو اس پا آغا وقت جاءهم چرا بغی هغو تا باسونا عذاب زمانگا الا ان قالو مگر ویل باغو انا بیشک منگا کنناو منگا ظالمین ظالمان. نو را طلب کول دیو مگر دا بے بیاوی چه کل بورتا عذاب را گا چه ظالمان. پلا دسالنگنو خامقا اللہ وی منگ بسوال وکو دها کساونا ارسل الیهم چلے گلے شویو خدی خلقو تا چه اغا انبیاء دی دا انبیاءونا بس تفوسو. ولا نسالن اللہ وی خامقا منگ بسوال وکو المرسلین دا اغا انبیاءونا دا اغا لے گلے شونا چه اغا رسولان. نو اللہ وی چه منگ بخامقا سوال وکو دا آغا کساننا ارسل الیهم چی لے گلے شیو دیخل آغا انبیاء دی. دا انبیاءونا با اللہ سنگا سوال وکی احل بلغکم اے رسولیو تاسو منگ با سوال دا آغا کساننا ارسل الیهم چی لے گلے شیو دیو تا. نو آغا خلق آغا انبیاء خامخا منگ با سوالو کو الذین دا حقا امتنا ارسل الیهم چه لے گلے شیو دیو تا چه دی امتون تا انبیاء راغلیو دا اغونا با اللہ تا پوسو امتون تا بوئی احل بلغکم الرسول اے رسول تاسو تا خبر رسولی وا چه آیا رسول تاسو تا حق و دین رسولی و کنو دا تا پوس بتی وشی او پاقا بانی منگا بخ کے باس کر لی شهداء لله. ولا نسألنه خامخا من بسوال وکو المرسلین د لېږلې شونا هغه لېږلې شوي څوک دي چې انبیا دي. د انبیاوو نه به الله تپوس وکړي ما رادو علیکه ماذا ردو علیکه څه شی و چې به تاسو باندې رد کړی دی قومونو ستاسو څخه پارز دا قیامت با دا انسان ندا تپوسو شی اللہ با ورطاوی جسد میں در کڑیو پا دی جسم کی دی سامل کڑیو اللہ با ورطاوی چی مال میں در کڑیو لہذا تا دا مال پسکی خرچ کڑیو عمر میں در کڑیو پیما اپنائی تا پسکی دی خرچ پانی کڑیو علم میں در کڑیو تا با دی علم باندی سامل کڑیو. دا سوال بدا این انسان نکی اوز دلتا ذکر کئی چه عالم با سوال کو بل آیات کے ذکر کئی یوم لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان دس ورځ دا چې سوال نشي کولی د ګناه د انسان او د جنینا نو هلته خو نه پې د سوال راله او په دې ځای کې اثبات د سوال راغی فلنسألن تضاد نه شو. منگ وای چې سوال پر دو قسمه دی یو سوال د توبیخ د پاره دی در توبیخ دی یو سوال د پاره د یو سوال په دو قسمه دی یو سوال د دې به چې یو شی معلومه نو د هغه معلوموالي د وجې دپاره به سوال نشي کولی نو الله دا یوم لا سوال نکی دا لیوم لا یسالو سوال نشی کولی د گناه دا دی د گناه مجھتے ایسا جو دا گناه کرلو کندر کردی دا دی متعلق سوال نشی کولی چه اللہ تا علم نشتے سوال بل سوال لے چه اغا اللہ تا علم دے او دا اغا سوال کئی
نو دغه سوال کوي دا مطلب پلن خصنا علیهم نو خامخا منگا بیانو پاگو باندې بعلم بعلم باندې وما كنا غائبین او نیو منگا غائبین غائبیدن کی ورکیدن کی اللہ والوزن وزن یومئذ پاگو باندې الحق حق دے فمن پس هغه څوک ثقلت موازینو چې درنې شوې تلې د نیکو د هغه فاولئک دغه خلک هم دي المفلحون فلاح موندونکي دي ومن خفت او هغه څوک چې سپکې شوې موازینو تلې د نیکو د هغه فاولئک دغه خلک الذین هغه خلک دی خسروا انفسهم چې په زیان کې ارتلی او هغو نفسونه خپل بما کانو په سبب د هغو چې و هغو بآیاتنا په آیاتونو زموږ سره یظلمون ظلم کوه هغو والوزن وزن په ورځ د قیامت الحق و حق په دې وزن به لږ بحث په وزن د په ورځ د قیامت سخت مقام هغه مقام د وزن دی چې وزن کیږي لہذا وزن په ورځ دا سخت مقام دی الله ذکر کوي چې په ورځ د قیامت باندې وزن حق دی وزن به د څه شي کیږي اکثر علما ذکر کوي چې وزن به د صحیفو کیږي د نیکۍ صحیفې او د بدۍ صحیفې د ګناهونو صحیفې عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی ذکر کوي چې نبی علیه السلام ویل چې آواز به وکړی شي برجل یو سړي ته د امت زمانه علی رؤوس الخلایق د ټولو خلکو په مخ د دغه سړي لپاره به خوره کړی شي یو کم سل سجلن کتابونه د ګناهونو یو کم سل کتابونه دي او هر کتاب به دومره اوږد وي لکه څومره چې د انسان نظر لګي دا کتابونه به وله خواره شي دا سړي ته به الله ووایي چې ستا لپاره دا څه نیکي شته دا به ووایي چې الله زما لپاره خو څه نیکي نشته الله به ورته ووایي چې بلا او بېشکه ستا لپاره یوه نیکي ده او ظلم نشته به تا باندې نن ورځې نو د دغه سړي لپاره به یو کاغذ راویستی شي او په هغه کاغذ کې به لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه طیبه لیکي دا سړی به وایي چې ای ربه د دې یو واړه کاغذ د دې دومره یو کم سل کتابونو سره چې دا څومره سترګې لګي د هغه د دې دوه به مګر څه مقابله ده دا به څه ناپوشي ټولو شي په توزیانو کې به ښودی شي هغه سجلات او کتابونه د تلې په یو چابلي کې او دا بطاقه دا وړوکی کاغذ به د تلې په بل چابلي کې کېښودی شي نو دغه یوه بطاقه دا به درنه شي ځکه چې په دغه کې نوم د الله دی د نوم د الله نه خو څه شی وزن نشته نو د دغه حدیث نه معلومه شوه چې د ورځې په قیامت باندې څه شی نه تللی کېږي صحیفې تللی کېږي د انسان اعمال صالحه دا ټول به څوک کوي بعضې علما ذکر کوي چې دا ټول به الله کوي امام بخاري نه مذهب نه معلومیږي راجع به علما ذکر کوي ډېر علما چې دا ټول به جبرائیل علیه السلام کوي تله به جبرائیل علیه السلام کوي دا تله څومره تله ده دا تله دومره ده چې دا اسمانونه او دا ځمکې په دغه تله په چابلو کې ورواردی به ګرځېږي داسې تله ده داود علیه السلام چې کله دغه تله ولیدله بېهوشه شو چې الله دا څوک ډکولی شي د نیکونه الله ورته وویل چې ته چې زه د چا نه راضي یم په نیمه کجوره چې ورکړه هغه له به دا تله زه ډکه کړم د نیکونه نو چې شی تللی کېږي اعمال صالحه په دې ځای کې لږ اوس اخوا وکړئ
آدم علیه السلام به د تلې خواته د ولاړي د ناف خواته په هغې باندې به دوه څادرې او داسې غټ به ولاړي لکه یو کجوره چوره غټ. په محشر کې به رسول علیه السلام ګرځي. آدم علیه السلام به آواز وکړي چې یا محمد، ای محمد علیه السلام. آدم علیه السلام به ووایي، رسول علیه السلام به چې لبیک. هغه به ووایي چې دې فرشتو ستا امتي روان کړلی جهنم ته بوځي، جهنم ته ستا امتي بوځي. رسول علیه السلام به ورشي فرشتو ته به سوال کوي چې دا مه بوځئ جهنم ته مارته. فرشتې به ورته وایي چې نحن الغلاظون، موږ سخت یو، نافرماني د حکم د الله نه کوو، موږ کوو هغه چې موږ ته امر کړی شوی دی، موږ ته امر وشي هغه کوو. رسول علیه السلام به راواپس شي، د عرش لاندې به په سجده باندې پرېوځي. الله به ورته وایي چې ته څه وایې؟ دا به وایي چې زما امتي جهنم ته روان کړلی. الله به فرشتو ته وایي چې اطیع محمدن صلی الله علیه وسلم، د رسول الله سلام اطاعت وکړئ. اطیعو دغه فرشتې به بیرته راوړي، سړی به بیرته نیولی را به ولي محشر ته. رسول علیه السلام به ورته وایي چې د دې اعمال دی بیا وتللی شي. لهذا بیا به اعمالو ناپ او تول شروع شي چې د دې سړي نیکۍ به په دې تله په دې خج چابلي کې آرتی، ګناهونه به په دې ګس چابلي کې آرتی. په دغه ټیم کې به رسول علیه السلام یو کاغذ راواخلي او په هغه باندې به څه لیکل وکړي او هغه د نیکۍ هغه د تلې ته بیا ورواړتی، د دغه سړي د نیکو تله به درنه شي. فرشتې به آواز وکړي چې ان فلان بن فلان قد نجا، چې پلان کې چې د پلان کې زوی و هغه خلاص د جهنم نه خلاص. فرشتې به دا اعلان وکړي. هغه سړی به رسول علیه السلام ته وایي چې ته ما ونه پېژاندې، ته څوک یې؟ دا به ورته وایي چې زه ستا رسول یم او تا چې په دنیا کې کم درودونه به ما باندې لیږلي وو د هغه بدله په دې سخت وخت کې ما تاله درکړه، هغه درودونه ما ولیکل او مطلب دا چې ستا د نیکو تلې ته مې ور واړتل. نو چې شی تللی کېږي؟ نیکۍ دا صحیفې ته لیکي. د دې وجې نه د درود دپاره څه حد نشته چې څومره زیات وي. د هر یو شي لپاره حد دی، خو د درود دپاره ګورې حد نشته. حدیث ته بعض علما ذکر کوي چې په ورځ د قیامت باندې به اشخاص تللی کېږي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه ذکر کوي چې را به وړی شي العظیم یو غخور سړی، قیمتي سړی په د قیامت، لا یزنو عند الله وزن بنئ، د هغه بنیز د الله وزن د ماشي د وزر بلکې به وزن نه، بټ بټ سړی به بنیز د الله به وزن. نو د دې نه هغه استدلال کوي چې څوک تللی کېږي؟ تللی کېږي انسانان. بعض علما ذکر کوي چې دا د دې د انسانانو د اعمال نه به اشیا جوړ شي، یعنې د دې نه به یو بوجدار شی نه جوړ شي، د ګناهونو نه به هم یو شی جوړ شي وزني شی، هغه به تللی کېږي. رسول علیه السلام په یو حدیث کې ذکر کوي قیل یجاء، راتله به وکړی شي بعمل الرجل، د یو سړي په عمل باندې. نو کې به ښودی شي په تله د هغه کې، په تله د میزان کې به د عمل کې ښودی شي. نو را به شي بشین په یو شی امثال الغمامې، په مثل د وریځ په شانتې یو شی به راوړی شي. نو هغه به په تلې د میزان د دې کې هغه شی کېښودی شي. دا سړی به وایي دا څه شی دي؟ ده ته به وویلی شي چې دا فضل د علم دی، هغه چې تا به خلکو له تعلیم ورکاو. نو د دې نه معلومه شوه چې هغه شی تللی کېږي چې هغه به یو شکل به وي. د دې نه دا معلومه شوه. بعضې علما د دې کې څه تضاد خو نشته. اصل کې معتزله انکار کوي چې دا وزن نشته. ولې؟ ځکه چې وزن عرض دی او د عرض شی نه تللی کېږي، دا خو اعراض دی قایب بالغیر دی غیر دی.
موږ وایو چې دا عارضه ولې تللی کېږي دا بجلی عرض نه دی دا تللی کېږي ته تبې ته وګوره ترمامیټر باندې تله ته به نه تللی کېږي نو لهذا دا اعمال چې په انسان پورې قایم دي چې دا کم کړلي دا د عرض یو دا به تللی کېږي په هر حال ورځ په ورځ د قیامت باندې سخت وخت دا دی چې عمل د انسان وتللی شي ولقد مکناکم او خامخا په تا کې سره موږ ځای ورکړی تاسو لره په الارض بزما کې وجعلنا لکم او موږ ګرځولې وه ستاسو لپاره بلې ځما کې معیشتونه قلیلا کم دی ما هغه تشکرون چې تاسو شکر وباسئ په مخکینی آیات لقد مکناکم بالارض تذکیر د نعمت ذکر شو اوس دا نعمتونه ذکر کیږي اوس الله یو بل نعمت ذکر کوي چې هغه آدم علیه السلام الله پیدا کړی اوس ګورئ ولقد خلقناکم الله خامخا موږ پیدا کړلی تاسو لره ثم صورناکم بیا موږ صورت درکړلی تاسو لره ثم قلنا بیا موږ ویلي وو للملائکة د فرشتو ته اسجدوا سجده وکړئ لآدم آدم ته موږ دا ویلي چې سجده چا ته وکړئ آدم ته په سجدو نو سجده کړې وه هغو الا ابلیس مګر ابلیس نه وکړې ټولو سجده وکړه ابلیس نه وکړې لم یکن نو دا ابلیس من الساجدین د سجده کوونکو نه ولقد خلقناکم ثم صورناکم جامع ماسپښین نمانځه ټیم بالکل دی جمعې ورځ ده لهذا انشاءالله دا نورو مازدیګر وایو په دې کې اخوا واقعات څه خاص څه انشاءالله په دې کې سخت ځای نه راځي دا نورو مازدیګر مانځه نه وروسته انشاءالله تعالی